مخت حدیث ته باب بما یستخلف اهل الكتاب دی باب کې دا خای چې د کتابي سړي نه به قسم په څه طریقې سره اخیستلی شي نو دوی نه به د خپل کتاب مطابق قسم اخلي لکه نصراني د هغه نه به په خپل کتابو باندې قسم اخلي لکه نن سبا عدالتونو کې دا سیسټم شته مخکې خواصي و خو نن سبا خیاسي ور بګړه وکړه د شتو به زنه ځای کې هغه ځکه به کتاب باندې بلوس کې ګري او خپل کتاب انجیل زبور وغیرہ کاغه محرفي کڅ شي هغه سره متعلق نشته هغه قسم خوري سری د مو قسمي هغه به سدي هغه قسم به په هغه کتاب انسان نازل کړه د خدای تعالی په موسی باندې یا په عیسی باندې پوه شئ دا طریقه ده وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود پیغمبر سند علماء دی یهودونه یکسر اوختو فقال تنشدك بالذي انزل التوراة على موسى دا قسم در کومه الله باندې ساغه تورات په موسی علیہ السلام نزل کړه دا وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو اسامه عن مجالد قال انبا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين دو يهوديون تقول انشدتكما ذكي انشديل شكنا بابي فعلنا هم رسي انشدتكما بالله الذي انزل التوراة على موسى عليه السلام سوس قسم در کوم په کتاب باندې نه غي الله باندې څنګه نازل کړه د تورات په شو باندې موسی عليه السلام باندې باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة دو کسون دی وشي او دیو سمانه داوا وکي خو بینه ور سره نه دي څه طریقه ده وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سيد بن ابي عروبه عن قتاده عن خلاص عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه انه ذكر عن ابي هريره رضي الله عنه انه ذكر ان رجلين ادعيا دابه دو کسونو دیو دی سورلی او دی زانور چکړی و داوا کړی و ولم يكن بينهما بينة نس بينان فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين پیغمبر سم به دا حکم ورکړو چې اوس قرآن د ذکر شي کنه کوم سړی ته قسم روزي بس ما په قسم به خوري بس بل ته بشای پوت شي لکه دوا کسون دی مثال دی هغه شاید دواي وکړه ندی حالت کې چک کول شي او د دریم سړی په لوس کې شاوي بینا وسره نه وي او دریم سړی هم نه پیږي سره د چوش واخر ندی ټین کې به چک کول شي د لپاره قرآن بچول شي بس قرآن کې کوم شعر وته کنه بس ما سړی به چې قسم بخوري وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان عن قتادة عن سيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دو کسانو جګړه راوړه یعنی تنازع راوړه جګړه نه پښتو لنن سبو جګړه مراد نه ده رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعل بينهما نصفين ويتسنيم پنیما باب من سرق له شيء جانور سوی باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه دی باب کې دا خای چې سړی دی شای غلا شو ده یو سړی سره په لاس کې ومندلو ورته چې دا چیرته نه راوړه د خیمه ولا شای ده هغه ته چې دا ته شای څنګه کېدلی شي دا خو مو پلانکي نه راوړه ته پلانکي نه څنګه راوړه د ټیم کې دا شای بده دا کوم سړی نه غلا شو د مسروق منه ته شي کنه د مسروق شای به ماغه تور کولې شي او د کوم سړی سره خبرې مبرې دی د مو سره دا یم خسته ده د مشتری صاحب ته ویل شي د شین په اخلي لکه خطاب وسم کوځ دی شو ده ډایرکټ شای اخلي لوړ شه بیان به دا وی شي کې خپل روپې را کټ
وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا حجاج بن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام ارشاد دی فرمائی اذا ضاع للرجل متاع او سرق له متاع کدیو سړي سامان ضیاع شو یا غلا شو فوجده في يد رجل يبيعه بل کسی وقتل خرڅی په هو حق بيد سړی ودي حق دور یې شاید ده ويرجو المشتري للبائع بالثمن يكون مشتری دغه شی خسته کنه دا وبایانه دي سامان ورجوع کی باب الحكم فيما افسدت المواشي دی باب کې دا خای کا جانور شایس فاسد کړلو حالکه کړی دي څه حکم ده شپټه مغروغله کور کې ګلاسه باندې خطر موت کو یا لالټین خاص اورډر قیمتي سپینزار ولا او به په خجولې ګولډن سیلور کلر هغه ته چک ټوټي ټوټي کا یم د شیطه بل سو یا دل سو یا السو چرګ تلون دي کچ چکی لون دي کړو دي سم مسله ده اصل کې دی عرف مسله هم ده کنه عرف ته هم کتل شي د عرف څنګه ده صحیح ده کنه زنه زوی کې د سیوی څه خال ورزي دي زناور حفاظت کې زنه زوی کې د شپې وي او پیغمبر اسلام زمانه کې دا طریقہ وا چې د څومره باغونو او پټو له خلکو ته پیغمبر اسلام ویل چې تاسو به خپل پټي ورزي حفاظت کوئ او د اصحاب المواشي سید ته ویل چې تاسو به د شپې د خپل زناور حفاظت کوئ که شپې د څو زناور خلاص وي او د شپه پټای مټای وخوري بل چې نقصان رسي به زموار ده نن دا خبر علماء کړي لکه څنګه امام شافعي رحم الله امام مالک رحم الله هم دا خبره ده چې شپې ټیم کا زیان ورسي به چې دا به مالک زموار ده کبه وريزي وي به نه د زموار ځکه سار سړی ته اختیار پکور د شي کې خپل پټي حفاظت وکړي خدا خبر دی پر نه د اصل کې قتل دي د شیز د خلکوم ټیم زناور حفاظت نه کړي پرېګدي ما ټیم به شي مالک به حفاظت کوي بل خود سي زناور سره ونی مثاله رواني سړی بیا یې غسه مساله ده هغه کې هم دا خبره ده که شاید چکړو زناور په شیروخ جوړې وړ کې زخمی کو ګډې کړو او سایه قربان سپور ده یار بنی شد ورسته طرف نه تر ونده یا مخ طرف نه ورنده هر صورت یار بنی زمان رسی صحیح ده کنه کبه زناور بیلې کنه ورې ټیم کې چوبن روخته نقصان وکړلو او ندی خدا مطلب نه د زناور ته مې رسېدي ته لګته ویر کا دا ته یې لیو شو نه داوته زدي په د ګیلوز بن روخه جګه منډه کو کور کې ته شای چیت کا نو صورت کې به نه کیږي زمان وبه قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال انبأنا الليث بن سعد بن شهاب ان ابن محيصة الانصاري اخبره ان ناقة للبراء براء رضي الله عنه واخوا كانت زوارية تنغيب خلق تكليف لغرسولو دخلت في حيط قوم يوسري بوخت دنشولا فافسدت فيه هغه کې د فصل مسله خراب کړلو فکلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فيها پیغمبر لسان سره دې متعلق خبر وکړه فقضوا پیغمبر لسان دا فیصله سنا وکړه چې ان حفظ الاموال على اهلها بالنهار سورج ټیم کې به د مال ولا تفکر د خپل مال حفاظت وکي وعلى اهل المواشي ما اصابت مواشيهم بالليل او دا فیصله هم وکړه چې کوم سړی دی مول ولې کنه دی کوم سړی مواشي جانور وي نشپټ می به د سړی په خپل حفاظت کې کړي حفاظت نو وتلو کولوي پرېخې دي په چې شي وروخته چیت کړلو یم د شی ته فصل خراب کوي به د ضامن وي وبه قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان بن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن ناقة لآل البراء بذكي آل البراء ولا ذكي براء دوا خبر ده أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله باب الحكم في من كسر شيئا دی باب کې دا خای کې سړی شی مات کې دي سب په ساله د سب مسله ده ظاهره خبر ده چې سړی د بل سړی شی متي خو دغه مطابق شی ور کوي کنه که زوات الامثال وي خو ذات المثل شی ورګي که زوات الامثال نه نو به شی کې به معنوي شعر کې قیمت به اعلان کې سید ذات زوات القيم بیا وتل شي
نو زه دا خبره کوي چې حضرت عائشہ رضی الله عنها او حفصه رضی الله عنها خپل منځ کې 100 تن وي کنه او 100 تن منځ کې دا خبره ډیره رسی چې غوړي د خوند ته زه شیوال ورسوم نو زه ته دا خبره خایي ناغه کې به شو شولو دی او ته پالیټ موت کړلو بلې خزي ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ستو سمیان ډېر غیرتمند شي دي لکه ونی کې خدا عادت وی کنه څه غیرت کوي په بلې بندي نه غوړي سره نه دا سبقت وکي په شکر شک سبقت کول غوړي ځن خوند ته نږدې کول غوړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوړه تلګي د پیغمبر علیه السلام خو صورتن د زمان ولې شکل یو خیالو کنه چې د کومې ښځې پلیټ څه موت کړو د چوپ زرې سره د بلې ولا پلیټ بیا ماغې تېر وژدی تور شولو لکه یې ورته چې ستولي روټۍ موټۍ که نه نه دې ورپسې ورځ نه وینځي ستولې چې داسې چال کې به داسې ووایو که نه څنګله بیا ورسره ماتېږي پلیټ ووایي یا همدا شی ته چو سره کاس کول غوړې خال کوي که نه تو ته یې پاتې یې سره د رفي کاسې دې نه څه کول غوړي یا د ګلمرین سې دې نه شاعر وبوسي ډایرکټ ته د زیوره کې غله غونې ورباندې روشه وی وایي چې د ټول سالنو نه پالې وروړي شوی او نه د ټول ګاګ خراب شي د مو له شایبودي ته مخکې کړو نه د شی ته خال ډېر څه کوي نه د شی ته د بانو په منځ کې دا خبرې چلیږي وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب عن رجل من بني سوءة قال قلت لعائشه رضي الله عنها ديسمو حضرت عائشه تويل اخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق متعلق همت څه خبره وخایا قالت هغې ویلو او ما تقرأ القرآن ته د قرآن نه یې که څه قرآن کریم کله څوک یایي که نه هغه به در چی شي نه خبر وي وانک لعلی خلق عظیم قرآن کریم کې خو دا خبره شي د سی پیغمبر ته خو په ډېر عظیم اخلاقو باندې یو اخلاق فاضله وي که نه هغه خوار سړی خپلول شي اخلاق حسنه وي هغه لږ مشکل دي اخلاق حسنه فاضله نږدې نږدې دي یو اخلاق عظیمه دي د صرف پیغمبر لسانه د بل کس کې نشي کېدلو نه ممکنه ده سوی کی قالت مختب حضرت عائشہ صحیبی سکان رسول الله صلی الله علیه وسلم مع اصحابه پیغمبر لسان خپل صحابه سره فصنعت له طعاما وصنعت له حفصه طعاما حفصه بیبیو ته روټۍ په خاکړه مو ته روټۍ په خلیوه قالت مخکې فسبقتني حفصه دې کې د حفصه مونه مخکې شوله زر ارچشه تیار کړلو فقلت للجاریه مې وینځي د جینۍ ته یا جلکۍ ته مو ویلو سین طلیقي ته لوړ شفاق فی قصعته چال کې د پلیټو نه الټا کس تال شوی فلحقتها ورپسې ورستنه لګېدلې وقد همت ان تضع بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغې څنګه د پلیټ مخې ته کېږدولو که نه فاکفأتها اکفا یکفیو اکفا باب فعل نه ده که نه نو فاکفأتها هغې د پلیټ سټایل سره غا کړل داسې پن کسرت القصعتو ټوټې شو موت شو که نه دوه منځه شو وانتشر الطعام چې شي طعام هغه لیدلې ورکې لوړلو هغه ټیم یې داسې طعام یې نه ونده بلې که نه خو باسې شی بې وجه غونې را جوړ کړي وو لکه هغه ټیم کې زیات نه زیات څه تومت وي همدا شی ته کجوري یا څه خزیره مزیره بې را جوړه کړه نو قالت د مختی فجمعها رسول الله صلی الله علیه وسلم وما فيها من الطعام على النطع دسترخوان باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روټۍ هر څه را جمع کړلو او غصه مسایې ونه کړله او ډېرې خبرې ونه کړلې فاکلو هغو روټۍ نه فارغ شو ویې ثم بعث بقصعتي هېڅ هغه نه به د مو له قصه یې به وستوله لکه مو ته کوم خروف تېر کړه حفصې وله خورغا شو که نه فدفعها الى حفصه هغې حفصې ته ور کړلی مو له پلیټ څه د دې بدالې کې شو صورتا فقال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها قالت فما رأيت خددي دالو خددي په بدله کې شو کنه ظرف لوخي تیل شي قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر رسم په چهره کې مو دي له هیڅ کله څه مخصوص نه کړلو نه دا خو اخلاق عظیمه دي هر سړی نه شي کول کنه ګاف ته وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام
فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين يا كسرتين حمل شي فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم. غارت أمكم سمانا د ستاسو میندې غیرات کې روغلي لکوي د شی ته غیرات کې رسی دا معنی د کلو. فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها.